من دسترخوان د اسمان نه قال اتقوا الله تاسنا يعذب عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دویم رکوع ده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. دا دریم رکوع شروع شوا د سورہ انعام نا. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو مضمون التوحید. مخکې مضمون توحید انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما اله واحد وانني بريء مما تشركون. دی کې د الله د وحدانیت بیان وها هنا اذن كذلك دلتم بیان د وحدانیت ته او مشرکین باندې اتمام حجت. دارنګ لا مخکې الله تعالی هم مضمون د توحید د رسالت ذکر کړو، دلته مضمون د رسالت الله تعالی ذکر کړي. دا مخکې بیان د مجازات، دلته بیان د مجازات ته دا د مختلفو وجونا د رستنه رکوع د رومنه رکوع میز کې مناسبت شي. د دې رکوع خلاصہ ترک التمسک بکتاب اللہ تعالی سبب الابتلاء فی الشرک. پری خودل د تمسک په کتاب الله باندې دا سبب د ابتلاء د شرک. والتذکیر بما بعد الموت، پس تمرگا کم واقعات راتن کی دی پاغی پن ورکول دی امت حاضرتا. وانکارهم عن القرآن والحشر، بلد منکرین دا انکار ذکر دے دا قرآن نا او دا حشر نا. والتوبیخ لهم، او دیل پا دی زورا دا. وانکار المشرکین عن القیامت عن الشرک یوم القیامہ، انکار دا مشرکین دے دا شرک پلنا پرز دا قیامت بانی التبا انکار کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین. وبیان مجادلتهم، او بیان دا مجادلی دا مشرکین دے. وبیان ندامتهم یوم لا ينفعهم الندم، بیان د ندامت د دې د په دې خپل کفر باندې په هغه ورځ باندې چې نفخ په منتیا نه ورکړي. والتسلیت له علیه السلام، او پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکول دي. دا د دې رکوع خلاصه ده. تر د تمسک په کتاب الله باندې سبب د ابتلا د په شرک کې، او تذکیر د بما بعد الموت، او انکار د منکرین د قرآن او د حشر نه، او توبیخ د دې د پاره، او انکار د مشرکین د پرز د قیامت د شرک پلنا، او بیان د مجادله د دې د، او بیان د ندامت او د پیمانتیا د دې د په هغه ورځ باندې چې پیمانتیا بیا لفن ور کوي او تسلی دا نبی کریم علیہ السلام ته. ذکر اللہ فرمائے دی ومن ازلم، سوک د ظالم تر. استفهام د پاره د انکار د معنا نشتا. ممن افترى علی الله کذبا، اسم تفصیل په یو د درو طریقو استعمالی یا الف لام دی اضافت ته من دی، دلته مستعمل په من سره شو. ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا، په مفتریانو کې
زیاد ظالم د مفتری علی الله نه نشتا. اسیم دروغ من دی بیا دی د دانسته دروغ خود من دی بیا په خدای دروغ ویل چې جوړ کې دی د دانسته سره د پوینا په الله باندې دروغ په نسبت شریک سراغتا په نسبت ولد سراغتا او کذب بآیاته یا تکذیب کی د الله په آیاتونو باندې د خدای آیاتونو ته نسبت ته دروغ کوي. انه لا يفلح الظالمون بیشک شان دادے نہ کامیاب کی ظالمان دا ظالمان دی او ظالمان به ہمیشہ ناکامی اخی انجام بددید ناکامی کس وقت پورے ددی کامیابی وی دا با استدراجی سنستدرم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین درجہ پا درجہ دی عذاب تنیز دے کوما او داسی طریقہ بانی دی پوئی گینا او ناسا پی انیسما او محلت پر لور کا مزما تدبیر محکم نے حدیث کے راغلی دی ان اللہ لیملی الظالمہ دے ظالم تا محلت ورکی دیل ورکی حتی اذا خزہو لم یفلتہو چوئی نسنو بیان پریدی وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى ان بطشه لشدید دغسی نیول دا اللہ تعالی دی اہل قرآن لرا او د خدای غریف چې کوم دی دا ډیر سخت دی اب بیا سو خلاصول نشي. الله فرمایي ويوم نحشرهم جميعا اگر زیاده کا چې جمع کو دی ټول ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون بیا به یا کسان تا چې مشرکان دي کوم د جستاسو شریکان معبودان باطلا چې تاسو دا ځان کو چې دا د الله شریکان دي ثم لم تكن فتنتهم بیانوی فتنه دی یعنی معذرت دی الا ان قالوا مگر دا چې دی بوای والله ربنا ما كنا مشرکین زمون دی قسم په الله چې زمون رب دی مونږ خو مشرکان نو یو وقت بدی انکارو کی د شرک نه یو وقت بدی اقرار د محشر وګد موتین دی چرته به اقراری چرته به انکاری انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره اے مخاطبہ سره دروغ ویل دی په خپل ځانونو باندې دیده دانشته دروغ وی وضل عنهم ما كانوا يفترون او غیب بشل دین هغه چې دی کوم افترا کولا بیا باغنه ومنهم من يستمع اليك باج الذين اغسوا دي چې وګ بتا تکیق دی را بشي مجلس کی بکینی وجعلنا على قلوبهم اكنه گردولی دماغ دی پړونو باندې پردے ان یفقهوا لئلا یفقهوا دې د پاره چې دی پوی نشي په دې قران پاک باندې او د حضور په تبلیغ باندې وفي اذانهم وقرا گردول جماعت دی پوغونو کې درنواله دا کان دی دا چې کوم دینو اورینه خبر وان يروا كل آیه لا يؤمنوا بها کدی هر علامه هر معجزه ویني ایمان نرو سپوږ مې دا د سری شو د ټوټي شو دا ابو جهل پلاس کې کانو گواہی وکړلا دا ټول خبره اوسولې خو بس ایمان نرو حتی اذا جاءوکا تر دې حد پوری چې دی تا تراشي یجادلون کتا سر مجادله کوي بیزای جګړه کوي هغه د مجادله بیان دی یقول الذين كفروا ان هذا الا ساطر الاولين ويغه کسان چې کافران دي نه دا قران مگر قصیدی د اولینو د پخوانو خلقو دا خو جړي قصیدی مونږ ته چې دینو کوي اساطیر جمع د اسطوره دا لکه اعاجیب جمع د اعجوبه دا نظر میں حارث بدغالم کلو تراغه درستم او د اسفندیار د قصو کتابونو مې واغستل
عربو تبع چې دینو اهل مکه او تد سپوږمۍ پرنا دا لول ولزو مساطیر اولین بیانوم محمد علیہ السلام مساطیر اولین بیانی وهم ينهون عنه وينأون عنه دوی منکی خلق د نبی کریم علیہ السلام نو داغه د ایزانه وينأون عنه او لریکی په خپل لاغنه وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ دی نه هلاکی مگر ځانونه هلاکی خو دی پویږي نه به شعور دي د حیواناتو نه لاندې دي څوک دا نازل په شان د ابو طالب ابو طالب د نبی کریم علیه السلام ترو د حضور الپلار سره د پیدایش نمخ کې پورته شو د مور سیم شکر سنه کې پورته شو بیا عبد المطلب نکه چوغه تربیت کو هغه چې وفات کېدو بیا وصیت خپل زوی ابو طالب ته وکړ هغه تربیت کې واغسته کفار ټول طاقتن نیولیو د حضور علیه الصلاۃ والسلام تربیت کاو لیکن په خپل په ایمان مشرف نشو هغه په خپل دا ویل ولقد عرفت بان دین محمدی من خیر ادیان البریت دینا زه پوهیږم چې دین د محمد صاحب غوره دین د په دینونو کې لولا الملامت او هزار مسبت لوجدتني سمحا بذاك مبینا کيره د شرم نه وي خلق برا پس بد وي نو تا بزنی ولیم جوان مرد ظاهر والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفینا قسم دی بتاتا نزدې نشي چې سو دې په خاورو کې دفن کړي نه دغه کال باندې حضرت خدیجه وفات شو او ابو طالب هغه وفات شو نبی سامنے طعام الحزن وي د غمونو کال دې کې دوغه مپر لپسې چې کم دي دارال دی نه هلاکی مگر ځانو خپل ما يشعرون خدای پوي ولو ترى اذ وقفوا على النار فشرط دی کتوینی چکل ادرل شي په اور باندې لرأيت امرا فزيعا تبو هيبتناک امر وی امرا عظیما فقالوا تدی وای یا لیتنا نرد اے کاش کہ مونږ لرا چې موږ واپس شو ولا نکذب بآیات ربنا او تکذیب نه وکړې مونږ په آیاتونو د ربانی مونږ به بیا تکذیب په آیاتونو ربانی نه کو لیت د پارا نا اسم دے او نرد چې کوم دی دا خبر دی او دا لا نکذب په جواب د تمنی کې واقع شی دی نو ځکه دی منسوب دی ونکون من المؤمنین او من ویو د مومنانو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکہ ظاہر بشي دوی ته هغه چې دی پټو مخکې سوچ والله ربنا ما كنا مشرکین او وخت کې پټ ساته او اخري بیا ښکارا کوم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه په شرط دی کدی واپس دنیا ته نو دی بعود کی اغتا چې دی د کمشینه منشوي دي وانهم لکاذبون او بشک دوی چې دی دروغجن دي دا د دنیا په دې پرچو کې کله دا سکیږي یو مضمون کې پاتې شي او کتاب کې پاتې شي نو هغه مدرسو کا تزمینی امتحان ہوئی دا سکولوں والا تا کمپارٹ ہوئی بیا موقور کی آغا چی دینو دویم چانس کی اوزی آخرت پا پرچو کی دانشتا چی بیا دتا موقور کی او بیا دے چی کم دے دوبارہ نور پرچی ڈکی بس آغا دی تخیری و کبدی دی بس ورغلی دی اللہ فرمائی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دی دروغجن دی وقالوا وای دی ان اللہ حیاتنا الدنیا ند دا جن مگزم حیات دنیا دے دنیاوی جن دے وما نحن بمبعوثین
منگ نو پورته کړی شو بیا منگ نجم نکیگو چې خور شو ریزه ریزه شو اینا لفی خلق جدید نوی خلق برادی منگ تا نشتا هیهات لما توعدون دا ډیره لري خبره ده او دا ما توعدون دا نشي کېږي. الله فرمایي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم بشرط دی کته ویني اے مخاطبہ کرے ادرش پربانی عرب ته پیشی وشي تاریخ د پیشه راشي قال ويبت الله توبيخا أليس هذا بالحق دا حق دے کہ نہ پس تمرگ جن راغ کرانغے کہ تاسو تینے انکار کو وما نحن مبعوثین دام ویل قالوا بلا دی بالکل حق دے اللہ پر وربنا قسم دی پرب قسم بو مخری قال اللہ بت فرمائی فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون اسکے عذاب پر سبب داغا چې تاسو کفر کو دا د کفر انجام دی نو چې تاسو کفر کوو داغه دغه سزا ده. دا سلورم رکوع شروع کیږي د سوره انعام نه. د دې رکوع مخکې سره دا ربط مناسبت ته کان فيما قبل بیان المکذبین وها هنا اذا بیان المکذبین التم بیان المکذبین دلتم بیان المکذبین الت بیان د وبال دلتم بیان د وبال دا نمخ کې بیان د ندامت پر د قیامت باندې دلتم بیان د ندامت دی دے پر د قیامت د دیرو کو خلاصہ تکذیب الرسل عادتهم المستمره دا پیغمبرانو ته نسبت کول د دروغو د دې پخوانی عادت دا اوس نه دی دغه چې دی پرونه نکونه اپ دې تکذیب کې تیر شي و بیان صبر الانبیاء علیهم السلام او بیان د صبر د انبیاء علیهم السلام دی ونزول النصرة الالهیه بسبب الصبر نزول نصرت الہی دے کہ مرتب دے پہ صبر بانی پہ سبب دے صبر سر وہ بیان حقارت الدنیا و نفاست العقبہ بیان دے دلان دیوالی دسپکوالی دے دنیا اور بیان دے دوچتوالی دا عمدوالی دا عقبہ وتصلیت اللہ علیہ السلام نبی سام تو تسلی ورکول دی والتذکیر بایام اللہ وما بعد الموت پند پہ حوادث دو اللہ اور پند پہ ما بعد الموت سر وہ بیان حسرت المنکرین یوم لا تنفع الحسرت شیئا بیان نہ حسرت منکرین دے پر از قیامت اگر ازمانی چی دوی تا اغا حسرت فائدہ چکم دے دانور بل سماعت حقیقت کی سماعت اجابت دا قبول دا چا کم اوردو کی اجابتی کم اوردو کو قبول وی نو حقیقتا سماع اغدا چا کم اوردو کی قبول نہیں اجابت نہیں دا کلا سماع دا سماع کل عدم دا دی بانی سفیدن دا مرتب دا دی رکو خلاصہ دا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تاقی سرا زیان مندی هغه کسان چې نسبت د دروغ کوي د لقاء د الله ته چې خدای سره پیشي چې کم دینو دانشت او خدای ته باندې پیش کیږي حتی اذا جاءتم الساعه دا تکذیب تر کومه پوری تر دې پوری چې راشدي ته قیامت بغتتن ناصابی قیامت چا قائمی کی ناصافی بقائمی مرگم ناصافی راضی الموت یاتی بغتتن والقبر صندوق العمل مرگ راضی ناصافی قبر چی دے داد عمل صندوق دے فاصبر علی احوالها لا موت الا بالاجل صبر کوا پا احوال دا موت
مرگ پہ بے نیٹی نشتا مرگ چې کم دے دا پا نیٹا بانے دے اللہ فرمائی چې کل راشدی تا قیامت ناصافی حدیث کے راغلی اور سڑے بئی دکاندار تبناستی تان بے خور کڑی دے با کپڑا لی غبے ورکی قیامت دی بلاس بیانی چی قیامت بقائم شی یو سڑے بئی اخو دا پارا حوز بے لیو کڑی اخی بے پکلادیو بکڑی چی قیامت بقائم شی یو سڑے بئی خوراک تبناستی لوخی با تفرود لانوڑے بے نی پورتا کہ قیامت بقائم شی نو قیامت چی قائمی جی ناصافی بقائمی قالو دی بوائی یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا اے افسوس دے منگ لرا چی منگ تفرید کرو پا دی دنیا کی پشان دا قیامت کی چی منگ نمانو دا بیان دا ندامت او دا حسرت دا دیجے وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم حال لادے چی دی بوڑی اخبر گناہونا پشاگانو بانی الا سا اما یزرون خامخابت دہاغا چی دی بار کوي پخپل ځان باندې حدیث کی راغلی دی چې بنده د قبر نه پاسی نو سرلی بوته ولاړی نیک بنده تا ارکبنی تو علما رکبتو کا سور شپما بلا مود پتا سور شویم د خواہشاتو منع کړی بدعمل تب په بد شکل یو ولاړی شي الیوم ارکبو کا نن بد پتا سوریګما دا نمبر دے باری دا التا تراواری سور شوئے خواہشات دے اڑاو کڑو انن بد پتا بانے سوریګما دلتا بهم یحمل اوزارهم حدیث کے آگئی چوتن دی بیا نموم چی ما ترا چا لرختی بعیرن دا پسٹ بانے پوگے اخ پروتی یقول ایسا اغسنی ما سر افو اللہ ملکم لکن اللہ شیع قد بلغت زماری وشی ما تا تبلیغ کرو رانی بقرائی پسٹ بانی گڑی پسٹ بانی یا رسول آغیسنی مالی وشی ما تا سبا تبلیغ چے دے دا کرو دنیا کے قانون دے چکم غلغلا کڑیا بیلگو سرا دا مقدمی تر فیصلی پوری چکم نے ندا گردی وما الحیات الدنیا الا لعب ولہون دا بیان دا حقارت تے دا دنیا او بیان دا نفاست تے دا عقبہ نہ دے حیات دنیا مگر لعب دی او لہو دی لعب دی توی دا دا ورکوٹ لوبی دی زان لپخورو کے پٹھی جوڑ کی گاڑی بساڑی جوڑی کی یو ساتھ چے تیر شیو دا باچا آخری تالا والا لتے پکے ہوئی بیاروان او لہو دی تو اسے دا ہم کار نغافل کی چڑے راغلے پیو مقصدی اغی نغافل شی مردان تتلی سودالا پیسے ځان سره وړي یو تماشا کیو دی یا کې پیسې بل کیو دی ایدو دی بل کیو ایګو ورکی اخر کې جیب خالی بیا دراتو کرایو مو سره نی بیا یا سپلای پټی دی چا یا د چانه سوال کی دقه سیدا دنیا دا بازار دی او دا یو بهترین کتاب دی بس دی کتاب کې پانی اړه تو سر نے آدم علیہ السلام نہ پان راواڑا تر آخر خاتم الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری راش دنیا تا دومر قیمتی سرمایہ ور سردا آغای پدی لہ لعب کے خرچ کرلا سرمایہ ختم شوا اور چیزی نو خالی لاس روان دے بیادس رہیس نشتا تو خنشتا دلار کرایو سر نشتا سامان د سفر و سر نشتا دا غلہو دا ولد دار الآخرت خیر للذین یتقون خامخا کورستنے بہتر دے دا غچا دا پارا چغی کی تقوی موجود ہے والعاقبت للمتقین خیر دا عاقبت سرور دا عاقبت راحت دا عاقبت دا پارا دا متقینو دے دا پرہیزگارانو دے افلا تعقلون تاسو سوچ نہ کوئے عقل نہ کار نہ اخلے د بی عقلانو کارونه کوي نو قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون دا نبی اسلام ته تسلی ورکړي کافی ته عالمان مونږه چې بشک غم جن کوي بتا لرا
وینا داغا کسانو چغی داوی اوستان انکار کی یارت ساحر وی یارت شاعر وی یارت کاہن وی یارت مجنون وی فإنہم لا یکذبونکا دیستا تکذیب نکی تو خو پدی کہ پا محمد امین اور پا محمد صادق پدی مشہور ہوئے د نبوت نمخ کے نبی صاحب محمد امینو محمد صادقو امانتون د اهل مکه بو سره پراتو او چې پیغمبر دعوی وکړه اظهار وکړو بس بیا دی تکذیب کو بیا انکار وکړو دی ستا تکذیب نه کوي ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن ظالمان د خدای په آیاتونو باندې دی چې کوم نو انکار کوي اوس بیا نبی علم لور کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا دا تکذیب چې وو د ډیرو پیغمبرانو تنوین د پار د تکثیر او د تعظیم دی رسول عظام ذو آیات و معجزات کثیرات ډیر پیغمبران د معجزو خاوندان د علامو خاوندان ستانه مخکې دای تکذیب شوه دی هغه څه چل کو فصبرون هغه صبر وکړه علامه کذبو په دې تکذیب شوه و اوذو ایت ضرر ورکړی شو د الله په لار کې نو فلک بهم اسوه تعالی دی پس اقتدا دا تم دغه شکار وکا صبر کوا د دی په ایزا صبر کوا د دی په دی بدر دو ویلو باندې ولا مبدل کلمات او سر د الله نو سر تراغه تاثر بمراشن ولا مبدل کلمات الله نشته بدلون کې د پاد کلمو د الله د خدای کلمې سو بدلول نشي ولقد جاءك من نبأ المرسلين تا تراغله د خبر د مرسلینو په تکذیب د امم سرا په ایجاد امم سرا ته پای په اقتداو کا تم صبر کوا په ایجاد قوم باندې او انجام بستای طالب انجام در کی کنا تلینو وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ پشرط دی کچرگرانی پتا بانی ثقیلی پتا بانی اعراض دی فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ پشرط دی کت طاقت لري چې اولټه یو سورنګ پزمکا کی او سلمن فی السماء یا اندر پائی په جهت د اسمان کی فتاتهم بآیتن تراتو که په علامی سره دی ته چې دی کم غواړي ففعلنو کداکار او دانش کولی د دین مقصد ټول تعلیم او تعریض د امت ولو شاء الله لجمعهم على الهدى که خدای را دل لري دی ټول به په هدایت جمع کړیو مجبور کړی به یو لیکن الله دا سن کوي اختیار ور کړی دی اراده ور کړی دا فلا تکونن من الجاهلین مکی گدنا پوهانو نه دام تعلیم د امت تا چې تاسو په خپل سمې معجزات مطلبوي او د ناپوهو کارونه مکوي کنه انما يستجيب الذين يسمعون ندر قبلوی دعا بلنا ایمان تا ستا اگر کسان چې اوري سماع اجابتن و قبولن د اجابت او د قبول اوریدل د قرآن قانون داده چې کم اوریدو باندې فائدہ نی مرتب بغین الله تعبیر په نفع سره کوي والموتى يبعثهم الله مړي چې دي دا به الله جمع کوي دا ټول ثم الیه یرجعون بیا به الله ته تاسو واپس کولی شي نو د دې مثالم د مړو دی مړو ته هغه سم د اجابت را قبول نشته دی ته هم دغه سم نشته دی وقالوا لولا نزل عليه آیة من ربه وای دی ولی نشی نازلوه په دبانی یو آیات مقترحه یو علامه مطلوبه د جانب دربنا
د ګټې نه دې وخره وباسي، امسانه دې مار جوړ شي، ساس سام پشان په دم دې مړي جم دي شي. قل ته ورته ووایه ان الله قادر علی ان ينزل آیة، بیشک خدای قادر دی چې دا معجزه راوړي. ته تاسو څنګه وایې؟ خو قانون الهی دا دی چې کومه فرمایشي معجزه راشي او بیا نه مني نو د خدای عذاب بیا نازلي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اکثر دین پوئیږي نه، بے علم دي. الناس اعداء ما جهلوا، خلق په کوم شي نه پوئیږي هغه نه انکار کوي، دی دشمنان دي د ما جهلوا. وما من دابة في الارض ولا تحت بجناحها الا امم امثالكم، نشته او دابه چې ګرځي په ځمکه کې نیو مارغه چې الو دي په زرونو سره، دا یتی بیان صفت موکده ده. مارغاسی مغتوی چې په زرونو الو دي، خو بعض وخت کې د طیران نسبت مبالغتن کی، فلان یطیر بهمته، پلانے په خپل همت الوزی، پلانے والو ته چې ډېر چاخ لاړ شي. دلته سره دا کې خود تاکید د پاره بجناحه، دا حقیقتا الوتل دي، د وزرو الوتل دي. الا امم امثالکم، دا ستاسو په جماعتونه دي. الله دوی وزري ورکړي دي، وزري خوځي بس زیپا بار باندې تشل زره د لاسو خوځوا ته په بار یو ساتلې چیرې لم خدای وزري ورکړي دي، خو دومره هوا نشي کولی، بس د نیو ضرورت دی. منډه به اخر بستړي شي وبې نشي. د ماشي پټي پټي وزر دي، څومره لری لری پاغي باندې الو دي. پیران د دې چې کوي دا په جناحینو په وزرو باندې داننګ مر امتونه دي، جماعتونه دي په شان ستاتو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ندم کړه ما په کتاب کې چې لو محفوظ دی یو شی. ثم الى ربهم يحشرون، بیا رب تبدی حشر فیجازیهم. والذین کذبوا بآیاتنا، هغه کسان چې نسبت د دروغ کوي آیتونو د ماته، باب تفصیل د پاره د انتصاب دی. د دې په نسبت د دروغ کیږي نه، او دې نسبت د دروغ ورته کوي. سمن کان دي، حق ناوري، بکمن چاړاګان دي، حق باندې خوله نه خوځي. دې ته الله تعالی چاړاګان او ګونګان وویل، او بل ځای کو تړاندو ویلي دي. لکه کوم د حق وګ دی انشتا، د حق سترګې نشتا، د حق نه نشتا. من یشاء الا یضلوا، سو گیا الله بده بیلار کی، من یشاء یجعل علی صراط مستقیم، سو کله اراده ولري د هدایت داغه او ګرځي په صراط مستقیم باندې. قل ارایتکم، تو خبر را کما تاسو دا تذکیر دے بایام اللہ اور تذکیر دے بما بعد الموت. کراچ عذاب دا اللہ پہ دنیا کی، او اتتکم الساعۃ، یا تری قیامت آخرت قیامت قائم شی. غیر اللہ تدعون، غیر دا اللہ بتاسو بلے نشے بلے. ان کنتم صادقین، کچرے تاسو رشتی ہے. بل ایاہ تدعون، پخپل اللہ جواب ورکی، بلکہ خاص اللہ ببلے کہ خدایا دا مصیبت زمین لرکی. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، لری بکی اللہ هغه چې تاسو ته بلے دا مصیبت نا که خدای اراده ولري. وتنسون ما تشركون، او ویر بکی تاسو هغه چې تاسو کوم شریک پیدا کړل، التم بیا شریکان ویر. دا سلورما رکو پنځم رکو شروع کیږي د سورہ انعام نه. د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته
کان فی ما قبلو بیان الفریقین مخکې د دو فرقو بیانو واهنا اذن کذالک دارنګ لپاره هغه رکوع اخر کې مضمون د توحید او دلته مضمون د رسالت توحید په مین کې مناسبت خود ظاهر ده دا لمخ کې تخویف او عذاب د الله په دنیا کې یا په آخرت کې او دلته بیان د عذاب د بعض ماضیه او د په دنیا کې د نوح علیہ السلام قوم شو مخکې دو چې قیامت راځي ناصافي او دلته بیان دی د اتیان د عذاب د دنیا بغتتن د دنیا عذاب هم ناصافي راشي خلق دی زلزله پې راشي خلق دی مصیبت پې راشي د دې رکو خلاصہ الدعوة الى التوحید بالتذکیر بایام اللہ دعوت توحید تا پا تذکیر بایام اللہ سرا د خدای په حوادث او په عقوبات او پنور کول و بیان قساوت القلوب او بیان د قساوت د قلوب ده د څنګهلې دړونو ده او دا مهلک مرض ده ذکر علماء علاج هم ذکر کی و بیان حکمت ارسال الرسل او بیان د حکمت د لګلو د پیغمبرانو علیهم السلام نه و بیان الفریقین او بیان عاقبتهم بیان د فریقین دی او بیان د انجام داغي بل نبی سام تبیز پار د وحی بل فرق په مابین د مؤمن او د کافر کې فی صورت المثال د مثال په شکل کې الله تعالی د کافر او د مؤمن فرق چې کوم دی دا ذکر کړي دا د رکوع خلاصه ده ولقد ارسلنا الى امم من قبلك لګریوما رسول مفعول محذوف ده لقد ارسلنا رسلا الى امم من قبلك بخوادتانا ہزارہا پیغمبران لګلی دی الله ہزارہا امتونو ته هغه سے چلو کو فکذبوهم دی داغه تکذیب کو نو فاخذناهم بالباساء والضراء انو المادی په سختۍ او په ضرر او په تکلیف سره لعلهم يتضرعون دې د پاره چې دی عاجزیو کې الله تراجی شي فلولا جاءهم باسنا تضرعوا مدخول للاولاد پاره تضرعوا دي ولې دی عاجزی کې چې کله دې ته ما عذاب راغله او دې کې ولكن قصد قلوبهم ال تدون سخت وداد د زمانه عادت دغه سرازی محکم دا سے زلزلې راته او دا چې بچ دینو خاتون براتل دا دڑا قساوت وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون خیسته کی دی د پاره شیطان هغه چې دی کوم عمل په دنیا کې کوو او ته شیطان خسته کړي کوم بدعمل تعمل بدکار شنو فورن به بیا پریخي خدا د په نظر کې خراجي نو بس کوي فلما نسوا ما ذکروا به ہر کلا یرک دی اغا دی ته پنور کړی شو فتحنا علیم ابواب کل شیء پران تو پدی باندې دروازې د هر شي نعمتونه په فراخ کو استدراجی حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دی خوشحالی په موتو باندې په خپل رتبه باندې په اقتدار باندې په نعمتونو باندې په شاهي محلاتو باندې دی خوشحالی بیا سے چلو شی اخذناهم بغتتن یو ناسا پیونی سب پا گرف کی راولم نبی آغا خوراکونی ناغا محلاتی او ناغا اقتداری او نسی دخدے پا گرف کی راشی انہی سے دوی لرا اللہ وینسو بین آساپی فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ناسا فدینا امیدی دا اللہ در رحمت فقطع دابر القوم الذین ظلموا پریکڑیشی جڑ دا کسانو داغا قوم چی ظالمانو والحمد للہ رب العالمین سنا دا اللہ لرا پپریکی دو دا جڑ دا ظالمانو بانی قل ارائیتم
تو خبر را کہ ما تاسو ان اخذ الله سمعکم وابصارکم په شرط دی کوالی الله تعالی قوت د سم استاسو او نظرونه سترګ استاسو وختم علی قلوبکم مهر تار پړون وای سپوی گنا شو تن داخلی دی من الہ غیر اللہ یاتیکم به سوک د الہ غیر د اللہ نا چراتلو کی تاسو ته پاغي سره انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون وګورته مخاطبه د عبرت په نظر سرنګ ل بیانو آیاتنا سره د آیاتنا دی بیا اعراض کی ډډه کی قل ارایتکم تو خبر را کہ ما تاسو ان اتاکم عذاب الله بغتتن کچری راشی تاسو تعذاب د الله ناصافی د شپې او جهرتن یا سرګن دروازه الیهلک الا القوم الظالمون نشی هلاکوله مگر قوم ظالم کنا وبال بپدی راځي کچ تنیکان په منځ کې راشي نو آغا لکلام د چې سوجي دوتو د قبله پاسی با پخپل نیت باندې وما نرسل مرسل الا مبشرین دا د پیغمبرانو فرائض منصبیه دا الله ذکر کوي ندری گلی مونږه پیغمبران علیهم السلام مگر خوشخبری ورکون کی او من آمنت په جنت منذرین من کفرتا په دوزخ فمن آمنا دا بیان د بشارت دی چې څوک ایمان راوړي واصلح اصلاح کی د خپل عمل فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو بدی یروي او نو بدی غمجن وي دا بشارت والذین کذبوا بآیاتنا دا انذار دی آکسان تکذیب کی زما پیتنو بانی یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون مسکی بدی لر عذاب په سبب دا آغا چې دی فسق کړي قل لا لكم عندي خزائن الله دی بوئل کته پیغمبرونو تاسو سره بسر سپینو تاسو سره مال او دولتو تور تو چې زنوای مچ ما سره خزانی د الله دی ولا امر غیبا او عالم په غیب بغیر د اعلان د الله نه ولا اقول لكم انا وامتا انی ملک چې ملائکه دا هم وایم ان اتبع الا ما یوحى الی تابعداری نکم مگر هغه چې ما توحی کولی دا اس تفریقه ذکر کوي په مثال سره قل هل يستوي الاعمى والبصير تو پیغمبر علیہ السلام برابر دی رون او بینا کافر رون دے مومن بینا دے رون کے کم دے او بینا چاہتا برابر دی اب بیا چڑون پڑون پس روان شي رون چڑون پس روان شي آخر مات شي دندان دوارا را پریوزی افلا تتفکرون تاسو فکر او سوچ نه کوئ او که مطلب دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره انعام نه د دې رکوع مخکې سره دا ربط ته چې مخکې بیان د فریقین شو په صورت د مثال کې چې اعما دی او بصیر دی دلته الله تعالی د دو فرقو داغیم اللہ تعالی تفرقہ دا چکم دے دا ذکر کئی التم بیان دا فریقینو دلتم بیان دا فریقینو التم انذار و تبشیرو اور دلتا بیان دا انذار دے دا دیرو کو خلاصہ المعتقدون للتوحید مستحقون للمعیت المحمدیت کم خلق چې هغه معتقدین دي د توحید دی مستحق د معیت محمدی دي د حضور علیہ السلام د معیت سره مناسب هم داخله و بیان رعایت الغرباء او بیان د رعایت د غرباء دی و تذکیر بما بعد الموت او پنور کول دی په هغه واقعاتو چې راځي پس مرګ والترغیب الا التوبتی او مین ورکول دی توبیتا والتعیز للامتی او تعیز دی امتا وان الباطن مفوض الى اللہ تب حکم پا ظاہر کہے
باطن مفوض د الله ته د باطن نه خدای خبر په عالم بالسرائر والضمائر الله په ضمائر او په سرائر په ټول خدای عالم دی دا د دې رکوع خلاصه ده وانذر به الذين يخافون يشروا بیا ربهم یرا ورکا په دې قران سره آکسانو ته کېږي من ان يحشروا تقدید حرف په خاد ان او د ان شاید د دې خبره چې حشر کیږي د دې رب ته د دینه او یارا اغه ته انذار ورکا ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع نبيدي لرا ما سوا د الله نه ولی دوست او نه شفیع بغیر اذنه تعالی لعلهم يتقون دې د پارا چې دې کې تقوا راشي او دې کې پرهیزګاری راشي د الله نافرمانی چې دې دا پری دي یو وخت کې سنادید وویل چې تا سره غربا ناس نو مونږه سرزان دي سره بدکاری نو زه خو دې ځان شړلې نشم وې مونږ له ورځ مقرر کا پاغرز به مونږ دی بني دی کلی مونږ بني دې ته حضور اراده ولرله ممکن ده چې راست راشي وې مونږ له بدی لیکلو کا دا غربا خپکې ناسل الله دا غي متعلق حکم مانځل مشرا کسان چې بلی رقل سباو بیگا یریدون وجهه ارادی درزاد الله مالک من حساب من شیء نستاوند حساب دین سشی وما حسابک علی من شیء نه د حساب ستانه په دی باندې سشی ارتیا باندې خپل فل حساب دی فتطردهم چې تدی لری کې ځان فتكون من الظالمین تبشیر ظالمانو نه ځانکارانو نه ځان له بزیان تاوان وکذالک فتننا بعضهم ببعض دا لما ابتلا کې د بعضو په بعضو باندې د غنی ابتلا په فقیر دا د فقیر ابتلا په غنی دا د په ابتلا په ناپوه دا د ناپوه ابتلا په پوه دا دنیا خو مجموعه الازداد دا زید سیزونه پکې موجود دي لیقولوا چې دی اوئی لام د پار د عاقبت حول من الله علیهم من بیننا دا کسان دي غریبان چې احسان کې الله په مابین زمون کې په دی باندې د ایمان راوړ علیه صلی الله بعلم شاکر الله نه د الله عالم په شاکر باندې بلکې دی واذا جاء یومن بها بیااتنا چې کله راځي تا کسان چې ایمان زما په تون وروړي فقل سلام علیکم و السلام دی پتا سبحانی كتب ربكم على نفس الرحمه سلام من قبلی دی نکره مخصصه ده مقرر کې رب خپل ځان باندې رحمت ورحمتي وسعت كل شيء اگر رحمت ده انه من عمل منكم سوءا بجهاله سوء چې عملو کې د تاسو نه بدای په جهالت هر گناہگار چې گناہ کوي نو دا د جهالت ته بس ثم تاب من بعده بیا توبه باسی پس لدینا د دې گناہ په عاقبت پوي نه چې د دې انجام بسي بیا پوښتنه توبه باسی بعدی پس لدینا واصلح اصلاح خپل عملو کې فانه غفور رحیم بشک الله بخونګه او رحم کوونکی رحم وکړي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين دارنا تفصیل کو موږ د آیاتونو د پر چې ظاهر شي لار د مجرمانو د غیر مجرمانو نه دوه لارې برابر شي صراط مستقیم او صراط غیر مستقیم یو بل نه جدا شي دا عمر کو شروع کیږي د سوره انعام نه د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته كان فيما قبله بيان سبيل المجرمين وها هنا النهي عن السلوك على طريقهم مخک بیان راغی د سبیلی د مجرمانو دلته من دا د تلونه په طریقې د مجرمانو باندې او نه دا د اتباع د اهواء داغي دا مخک مضمون د رسالتو او دلته کې مضمون د توحید او حاکم په حقیقت یو الله دې بس د دې ومرو کو خلاصہ
بیان المقاطعت عن المخالفین، بیان د قطع تعلق دے بائیکاٹ تے د مخالفین سرا، والانکار علی استعجال العذاب، او انکار دے پا طلب کولو دا عذاب پا تلوار سر چولے عذاب نرازی، ومحاطت علمه تعالی، بیان دے حاتی دا علم دا اللہ تعالی علیہ، وانا انتباہم الاحواء الباطلہ، من دا دے اتباع دا خواہشات و باطلون، والتذکیر بما بعد الموت، پند پما بعد الموت سرا، واللہ اقبل فدیت فی الآخرہ، آخرت کے فدی بیان قبلی، آخرت دا فدو دا قبل دو زین رہے. قلت وای پیغمبر علیہ السلام نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، منشویم زوت عبادتو کو دا حقی معبودانو باطلو چتا دا عبادت کو اما سوا دا اللہ نا او تاسو بلے پالہو سارا. قل لا تبع احواءکم، دا ستاسو تابداری دا خواہشات تابداری دا، زه تابدار نکم ستاسو دا خواہشات نفسانیو، قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، جو بیلار شم پدی وقت کی او زو بد ہدایت مندن کنا نیما. قل انی علی بینۃ من ربی، تو بے شک اد په حجت واضحہ باندې د جانب دربنا، وکذبتم به، تاسو تکذیب کوئ د دې کتاب، ما عندي ما تستعین به، دی به عذاب در راولا نشتر ما سے تا تلوار کوئ پاغی سرا. ان الحکم الا للہ، نہ دا حکم مگر دا اللہ دا پارا، فیصلی چیز دا دا اللہ دی. ان الحکم الا للہ یقص الحق و خیر الفاصلین، اللہ بیانی حق اور اللہ غرد و فیصلہ کا ان کو نہیں. قل تو آیا لو ان عندی ما تستعین به لقضی الامر بینی و بینکم، پا شرط دی کوئی ما سرا آغا چی تاسو طلب کوئی دائی پا تلوار سرا، نو فیصلہ مرماوین زمان استاذ کے بشو ٹھیک ہے اغلی بور سے چو خدا ما سر نشتا. واللہ عالم بالظالمین، اللہ دیر عالم نے پا ظالمان مانے فیجازی. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، خدای سر کنجائی دا غیب دی، ندی عالم پا دی مفاتح الغیب بانی مگر اللہ تعالی. حقیق مفاتح الغیب خمس، مفاتح الغیب پنزدی، ان علم الساعة وینزل الغیث وعلم ما فی الارحام ما تعرفتم ماذا تکسب غدا ما تعرفتم بأي ارض تموت، دا پنزه چکم نی مغیبات تی، دا دی علم چی دے دا اللہ سر دے. یا اللہ ما فی الارحام دادا چی ظاہری اسباب نہیں. ایو ڈاکٹرو ما تیویل جما دا چکم راضی کے مفاتح الغیب پنزه دی علم ما فی الارحام، نوال تویم تفسیر کلی کلیو چی پتہ نلی کی دا مذاکرت که مونس تے روغ دے کرن زور دے، اس خوی منگا پا ایکسرے بانی معلومو، مذکر معلومو، مونس معلومو، نما پاگی کش راہ کا چی دا خبر ٹک ندا. ما ورطویل چی دا گویرہ دا پا اسباب بانی بنا دا، دا خدای غا علم پا دی بانی اب بی اسباب دی، تزان لدا معلوم کا بید دینا چی دا سری در سرنی پا کڑامار بانی سڑی اتے پا دربین بانی ہوئی نی دیتا حلم غیب خونشی ویلے ازین نوینم اور دربین والے ہوئی نی زباتی نی اندامون نوینم اور اکسرے والے چی دیگا تخکارشی. دا آغا دے چی بید اسبابو نہیں، دا خو اسباب دی دا غیر دا پارا. دلتا نے جامع مانے اگردی، نہ بلشے مانے اگردی، نہ سرمن مانے اگردی، او باطلی اعضا چکم دے غیر کارشی. بس دا ټول پا اسبابو بانے بنا دی.
ما دا کشت بیا وها بل کرخه پیرا کړه بیا راته وی هغه مې بیا بل کش پیراخ کړ روانه مې کړ دارنګ نه یو دانا پتیرو د زمکه کې او نوچ او نلون او نوچ الا فی کتاب مبین دا ثابت دی په کتاب مبین لوح محفوظ دین معلومه شو چې الله تعالی عالم د کلیات او د جزئیات ټول دی باج ناپوهان جهالت یونان چې ازان ته حکما وي او الله تعالی عالم په جزئیات باندې نه دی اعوذ بالله چې جزئیات نه شو خدای له مقابل بیا جهل شو دا د کفر خبره نه ده خدای عالم په کلیات هم دی عالم په جزئیات هم دی د خدای د علم نه بهر نشته ځنې ناپوه لکه الله سلب د علم بالکل کې علم خو نسبت دی په ما بین عالم د معلوم کې انو د الله د ذات بینځ کې خو غیریت نشته غیرت عام دی که به ذاتی که بل اعتباری په اعتبار اللہ تعالی عالم دی په بل اعتبار معلوم دی چې علم ورپورې قائم دی نو عالم دی او چې دا انکشاف په د واقع دی نو دا معلوم شو دواړه خبرې صحیح شو عالم هم شو معلوم هم شو وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار پاک بغزاد تی چې تاسو وفات کړي د شپې او عالم دې په هغه چې تاسو کسب کوئ درو دي ثم يبعثكم فيه بیا تاسو دی کې الله تا پورته کی پرواز کی جمدی مک ویخ مک ليقضى اجل مسمى چې پوره شي هغه نیټه مقرر ثم الیه مرجعکم بیا دته رجوع ستاسو ده ثم انما کنتم تعملون خبر که هغه چې تاسو کوم عمل کو که خینو خو که بدینو بد وی دا فلسفه چې راوړې ده نو دا مامون په وخت کې راغلی یونان نه د فلسفي کتابونو د یونان راوړل او مترجمین ورته کېنولو او دای چې دینو عربی ته نقل کړه او بس دا د فلاسفه او عقاید چې کوم دینو دا په دې کې رانه وتل دا فیثاغورس ته دا ارسطو دی دا افلاطون دی دا فلانه دی دا فلانه دی خبر دلته چې کوم دی دارال مامون خپل علم دوستو پوغلیدس کې یو شکل د شکل مامونی ورته وای دا د په جوبه باندې په پلستون باندې غ شکل د خوښیو نو د جوبې پلستون باندې درځي ته ودا شکل به جوړای هغه اوس مغلیدس کې په شکل مامونی باندې هغه باندې مشهور دی دنه شکل عروسی دی دنه شکل مامونی دی زنی پکې شکل حماری دی یو پکې حماری شکل دی وی د شکل مثلث دو ځلې چې کمی دا به یو ځلې نروي او په دې باندې حمارم پوي خرم په دې پويږي وی دا مثلا مثلث شکل دی او دلته کې چې کوم دین واخه پراته دي او خر دلته دی نو دی با پا دی راجی و کنه داسی بزی و داسی برازی دی با نیغ رازی داسی خروم پا دی پوئی کی جا یوزل لنڈا دا پا دی لنڈا لار وخو پسی لار شا اکا پا دی دو زربانی زین و اغلار اگدا دا ذکر دیو تا شکل حماری ہوئی دنوی چاہتا پوس کرے ہو چی یو زنانا رالا چی زمان رور مردے 600 روپے پاتی مالے پکې 1 روپے راکړه ویل دا ورته ویل چې ستا ضرور ښځه وه وی او وی مور شتې وی او وی لوڼې شتې دوه ویل او وی 12 لوڼې شتې ویل او وی بس ستا پکې 1 روپے راشي حساب ورته جوړ کړو شپږمه د مور شو نو سلطه نه لاړې او 200 سچ دې د لونو شي نو 400 ته لاړې
نو 400 یو ځای کې نو څو شي 1500 شي او د ښځې پکې اتمه ده نو 15 یا ته غلاړې 75 نو 25 پاتې شي او 12 رونه دي ایو ته نو روس اعتباري 25 شو نو 2 دی ورور شو تا ته پکې و پاتې شو بس مسله یې بل جوړ کړل فوراً خو متلون مزاجو مزاج کی رنگارنگ خبری وی ځنې خبرو کې د شیګانو مسلک باندې روان شو یو وخت کې د نکاح متعید جواز اعلان کړو آرډیننس نافذ کړو چې نکاح متعید جائز دی یہ ابن قاضی القضات خبر شو پلار روان دی اعلان کوي چې دیخ خلیفہ یو حکم نافذ کړی دی قرآن نہ خلاف حدیث نہ خلاف اجماع امت نہ خلاف علوی قاضی خلق سر جمع کېدی او لو هزارګونو خلق جلوس جوړ شو دربار ته خلیفہ باندې هیبت راغی چې ما ته خلوص شهرت جوړ شو نته تما سره کینا په دیوا سره باس وکا چې باس سره وک معمولی مطمئن ک بدی چې نکاح متعین منسوخ دی حرام دی مسغا خپل اعلان واپس واغست چې بس ما اعلان کړو دا صحیح نو او نکاح متعین چې کم دی نو دا منسوخ دی ناجائز دی یو بوډه ولې وخت راغلی و هغه خپل دعوه ته په شیرونو کې پیش کړی و اده ته جوابم بیا په شیرونو کې داغه مناسب ورکو او بیا هغه په حق فیصله چې کوم دی دا وشو نو خدای عالم په کلیات او په جزئیات او په مادیات او په علوی او په سفلی په بری او په بحری په ټول باندې خدای عالم وهو الذي توفاكم بالليل پاک روایت تاسو وفات کی د شپې معنا ينيمكم ادم مرګ کم دے دا خوب اخو الموت ته دا د مرګ غرور دی وَلَمَّا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ عالم د الله په تاسو کا سب کوي درو دی بیا به تاسو پورته کې الله په دې روز کې ویخ بم کی چې پوه کې شي اجل مسمى بیا به خدای تاسو رجوعي بیا به خبر در کې بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو اتم رکوع شروع کیږي د سوره انعام نه د دې رکوع ما قبل سرا داربت مناسبت ته چمخ کے بیانو د دلائل د توحید او دلته هم بیان دے د دلائل د توحید التم بیانو دیہاتی د علم د الله تعالی او دلته بیان د دیہاتی د علم د الله تعالی او د قدرت د الله تعالی د دیرو کو خلاصہ کلکم مقهورون ومغلوبون بالنسبة الى قدرت الله تعالی من تاسو ټول مقهور یو مغلوب یو په نسبت سره قدرت د الله ته والتذکیر بایام الله تعالی پنور کول دی په هغه واقعاتو چې کوم حوادث عقوبات د الله دي وبما بعد الموت والنبي علیہ السلام لیس بوکیلن حضور وکیل نه دی گماشته پتا سو نه دی انما علیه البلاغ په دبان بلاغ دی رسول دی وتعلیم الاحتراز عن المستهزئین او تعلیم د احتراز د مستهزئین د ټوکو کوونکو نه وعدم قبول فدیه فی الاخره او بیان د عدم قبول د فدیه په آخرت کې فدیه نه قبلېږي والقول